حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یو انسان ناحق قتل کړی شي گناہ نشتا او دې قتل کړی شو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ما د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم د خلی مبارک نه واوریدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چاہے وہ مسلمان قصدن قتل کو بغیر گناہ نہ حق قتل کو کدا غونډ دنیا وران شي نو دا غونډ دنیا ورانېدل بهتر دي د دې خبرې نه چې دا یو انسان ولی قتل کړی شو. څومره لویه ګناه ده. یو طرف ته دا غونډ دنیا وران شي، دا ځمکه او اسمان الټه شي، دا اسمان ټوټې ټوټې راوغورځېږي، دا نور راوغورځېږي، دا سپوږمۍ راوغورځېږي، دا نظام درهم برهم شي، ټول خلک پکې تباه شي. خو چې دا یو انسان ناحق ولی قتل شوی دی، دا انسان ناحق قتل کېدل دا دومره لوی جرم دی د الله په دربار کې. او بل ورځ یو نوجوان محمد زادہ اگرہ شھید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دی درجات بلند کی اور اللہ تعالیٰ دی شہادت قبول کی. لیکن اگا منیر بنیرے ہوئے کہ وہ سپینی سپینی موایا کجون کوي، سپینی سپینی موایا کجون کوي او ویني تا وبوایا کجون کوي. دا وینه نه بهیږي، دا خو مړه اوبه دي د انسان نه بهیږي، او دې مړې ته اوده وایه که ژوند کوي. دا مړې چې کم شوی دی دا خو مړه په خوب اوده شوی دی، څومره ښکلی اوده دی، دا اوده شوی دی، دا مړ نه دی، دا چا نه دی قتل کړی. د ده په دې وجود کې چې دا کمې ګولۍ ننوتې دي، هی لاړ شئ که نه د هغه د مور نه خو تپوس وکئ چې ستا د دې بچي دا وجود چې کم په ګولو باندې چاڼ شوی دی، دا ګولۍ د محمد زاده شهید په وجود کې نوتې دي که دا د مور په زړه کې نوتې دي، دا تپوس خو وکئ که نه. نجی زما د ملک قانون دی، څنګه قانون دی دا؟ زه خو په چیک پوسټ ځم او په چیک پوسټ باندې زما سره شناختی کارت نه تیرېدی نشم، او اوس پکې لا کرونا ویکسین کارت را سره نه تیرېدی نشم، او قاتل دی راځي او په رڼا ورځ باندې او هغه دی زما د قوم سرمایه او زما د قوم داسې غیرتمند نوجوانان چې هغه د حق د پاره را پاسېدلی دی، د دې د پاره نه دی را پاسېدلی چې زما بچی به نشه کوي، خپل بچی زه کنټرول کولی شم، د دې د پاره را پاسېدلی دی چې د قوم هر یو بچی دا د نشې نه بچ شي، دی د نشې په ګناه کې د نشې په لعنت کې اخته نه شي، د ده نسلونه به تباه شي. زما او ستا د بچي د پاره را پاسېدلی دی، د هغو د حق تپوس کوي چې بهی د کوم طرفه دا شی راځي. دلته خو غریب سړی چې کوم دی یو کس چاته لګیا وي ځان له چرسو سګرټ څکي، ګرس کسانو پسې راشي ویې نیسي، ها بس شي مو سره ګیر کو، څه دې ګیر کړه بهی دومره چرسو مو سره ګیر کړه، جو اوس څوک اوس دې ونیسئ، دې بوځئ، دې بند کړئ، جو څه به ورسره کوو، پیسې به دې واخلو چې بیا به پرېږدو، ټیک شو، ویې وهئ ویې ټکوئ سټیل به وشي، ځکه چې بهی د سره چرس ګیر شي. او بهی دونه شیز باندې ته لیکیا یې دومره غوبل دې جوړ کړی دی، سړي چرس کړي، او دا چرس چې د کمې ټوکړې نه کټ شوي دي او په ستا په دې بډخیل او په دې علاقه کې تقسیم شوي دي، نو ته هغه سړی ولې نه راګیرې؟ یو ما ته وایي مفتي صاحب وایي ته ګورې ډېر سپینې سپینې وي، وایسې نه چې څوک درنه ډز پورته کړي. میں قسم په الله چې دغه د شهادت مرګ مې خوښ دی، خو نه یې پرېږدم هغه سړی چې کوم سړی زما نسل ته نقصان رسوي، زما نسل ته نقصان رسوي، زما بچی په نشه باندې راړی، زما هغه بچی چې زه خپل بچی له په لاس کې قرآن ورکول غواړم، زه خپل بچی ته د قرآن حفظ کول غواړم، زه به د ده په سر باندې پګړۍ تړل غواړم، زه به د خپل بچی ډاکټر لیدل غواړم،
زه به د خپل بچي انجینیر لیدل غواړم، زه به د خپل بچي د قوم معمار او د قوم آبادونکي لیدل غواړم، زه د معاشرې یو ښایسته انسان ته جوړول غواړم. او یو سړی راځي او ما ته دا ماحول خرابوي د صرف د خپل کور دپاره، صرف د خپلو بچو د خېټې د رزق دپاره، نو مې که په دې کې زه شهید شم که نه، نو قسم په الله چې دغه شهادت مې قبول دی. ته خو وینې چې ګولی راله او ډز وشو او د سړي وجود پې ولګېدو او د هغه نه اینه ووته یا اینه جام شوه او دا سړی د دنیا نه لاړو او خلک پسې جاړي، په کور کې ماتم دی، لیکن قسم په الله چې په اسمانونو کې د هغه دپاره جشن دی او هوري استقبال کوي، ځکه چې دا سړی شهید شوی دی. د شهید مقام او مرتبه دومره اوچته ده، دومره اوچته ده چې وایي کله انسانان ټول جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته لاړ شي، او الله رب العزت په دې جنتیانو باندې خپل انعامات شروع کی او نعمتونه ولا ورکي. هل من مزید، هل من مزید، نور غواړي، اے الله نور سو غواړو، نور غواړي چې نعمتونه دل درکما. او حتی دې چې الله رب العزت ول خپل صفت ورکی، هغه صفت دا ده چې دو په لړ کې سر راځي، په دماغو کې څه خیال لازي، الله رب العزت ول ورکي. الله رب العزت د دې جنتیانو نه تپوس کوي، اے جنتیانو په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه دنیا ته واپس ترل غواړي؟ څوک در پکې داسې دی چې هغه وایي چې زه دنیا ته واپس لاړ شم؟ ووایه جنتیان به وایي چې موږ هغه مرداري دنیا ته واپس لاړ شو. دا دوړي به وي، دا ګندګۍ به وي، دا قتل و غارت به او دا د یو بل حقونه وهل به او دا کینا او بغض حسد، کله روټۍ شته کله نشته، رزق شته رزق نشته، مزدوری کوا مزدوری په ټیم نه میلاویږي. هغه مرداري دنیا ته موږ دوباره لاړ شو. یو ځای نه آواز راځي او هغه آواز والوي وای ما دنیا ته واپس ولېږئ. دا آواز کوونکی څوک دی؟ دا حاجي صاحب نه دی، دا حاجي صاحب نه دی. حاجي صاحب خو حج کړی ځان یې رسولی دی. دا تبلیغی نه دی چې تبلیغ یې کړی ځان یې جنت ته رسولی. دا په خپل ځای باندې ټول نیک اعمال دي، ټیک دی. دا مولانا صاحب نه دی، دا مفتی صاحب نه دی، دا حافظ نه دی، دا صدقه ورکوونکی زکات ورکوونکی نه دی. دا سړی څوک دی؟ आवाज راځي ما دنیا ته واپس وړېږئ. هلکه بھائی ته څوک یې؟ ته ولې دنیا ته واپس نه غواړې؟ زه شهید یم جی، زه شهید یم، زه په دنیا کې شهید شوی وم. د شهادت په وخت کې مونږ لیدا چې د هغه په وجود کې ګولی نه نوتی. محمد زاده شهید، تاسو به د هغه تصویران لیدلي. سړي د زړه پې درد وکړي، درد. ستا ګناه څه ده لکه محمد زاده؟ د ده ګناه دا ده چې ده دا ویلي دي چې بھائی کرپشن ختم کړئ، دا لوټ مار ختم کړئ، دا نشې ختمې کړئ، دا تماشې ختمې کړئ، صحیح انسانان جوړ شي، د سړي بچي جوړ شي. تا خو ولیده چې په وجود کې ګولی نه نوته، تا خو ولیده چې دې په توره او په چړه باندې ولګېدو، د وجود نه اینې بهیږي، لیکن هغه شهید وایي ما دوباره دنیا ته ولېږئ. محمد زاده به م وایي ما دنیا ته واپس ولېږئ. په ما چې کم ډز شوی دی، زه چې په کومه تمانچه باندې لګېدلی یم، زه چې په کومه چړه باندې لګېدلی یم، شهید به وایي ما دوباره دنیا ته ولېږه. هغه مزه او خوند کم چې ما ته په دنیا کې میلاو شوی او د شهادت په وخت باندې هغه ذائقه او هغه خوند تر اوسه پورې زما په حلق کې دی، زما په وجود کې دی. هغه خوشبو چې تا لیده چې د هغه د وجود نه نه بهیږي، لیکن هغه ته هغه خوشبو ښکارېده. او وای د شهید روح داسې وځي، د شهید روح داسې وځي لکه وای څنګه چې په اوړو کې یخته پروت یو په قلاره یې تېره وباسي. زما او ستا څه پته لګي چې زما او ستا نه به روح څنګه وځي؟ زما او ستا د روح پته نه لګي چې څنګه به وځي. کیدای شي چې موږ په هسپتال کې پراته یو، ډاکټران راته انجکشن وي او څوک راله پمپینګ کوي، څوک څه کوي، او به یې سړی مري، په یو هسپتال هم ګرځي او په بل هسپتال هم ګرځي. الله دې داسې مرګ نه محفوظ وساتي. د محمد زاده شهید مرګ دا خو د عزت مرګ دی، دا خو داسې مرګ دی چې هغه یو پیغام پرېښودو.
یو پیغام یې پرېښودو چې زه خو پرې لاړم خو د حق په لاره لاړم، د حق په لاره لاړم. سترګې مې اوچتې دي، سر مې اوچت دی، د قام مخې ته، د خپل خاندان مخې ته په غیرت باندې تللی یم. زمونږ د حکومت وقت نوم دا مطالبه ده، د حکومت وقت نوم دا مطالبه ده چې د هغه قاتلان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. د هغې وجه دا ده که څوک دا سوچ کوي چې مونږ دې قتل کو او بل سړی به راپانه سي، انشاءالله زمونږ هر بچی به محمد زاده شهید انشاءالله ای به که نه به انشاءالله. په مونږ کې به هر سړی دا کوشش کوي چې بهی زه به د غلطي ملګری نه یم، د غلطي ملګری به نه یم. او څونه چې هغه کسان دي چې هغه د منشیاتو کې ملوث دي، خرڅی د هغې کاروبار کوي، نو زما ورته یو عاجزانه درخواست دی، بهی د دنیا دا وخت به ورې تیر شي، د دنیا دا زندگی به دې ورې تیر شي، ته به څونه پیسې وګټې یاره، ته به څونه پیسې وګټې، ستا دا وجود په پیسو کې ډک دی، ستا دا کور د پیسو نه ډک دی. نو آیا ته به د یوې ورځې چین او سکون پیدا کړي؟ تا ته به یو ورځ چین او سکون نشي او ته به د الله دربار ته نه ورځې، د الله مخې ته به نه ورځې، ته به د الله رب العزت په دربار کې څه جواب ورکړې چې ما د قوم ماشومان تباه کړي دي، هغو مې غر کړي دي، د هغو نسلونه مې تباه کړي دي. نو د الله د رضا لپاره هر سړی دا نیت وکړو انشاءالله چې به موږ د حلالو نیت کوو، د حرامو نه به ځان محفوظ ساتو.